زمونږ د فیسبوک اکاونټ خو بل څوک نه استعمالوي. اکثر زمونږ د فیسبوک آی ډي او د بل کس سره په موبایل کې هم کولاوي او دلته موږ ته پته نه لګي چې دا د بل کس سره په موبایل کې کولاو ده. نو دغه تاسو معلومولی شئ چې ستاسو د فیسبوک اکاونټ چې دی دا په څومره موبایل کې کولاو دی. یا موږ خپل موبایل خرڅ کړو نو د هغې سره زموږ هغه آی ډي چې د هغه موږ نه ختمه کړې نو هغه بل کس چې دی هغه په هغه موبایل کې زموږ د فیسبوک هغه اکاونټ استعمالوي. دغه شانتې یا زموږ نه موبایل ورک شي په هغې کې هغه آی ډي لاړ شي نو هغه کس استعمالوي. یا ځینې داسې کسان چې هغو ته زموږ ایمیل او پاسورډ معلوم نو هغه ځان سره هغه اکاونټ چې دی دا کولاو کړی نو که هغه د غلط پوسټ وکړي نو دلته کې بدنامي چې ده هغه ستا کېږي ځکه چې اکاونټ ستا دلته کې ستا سره کولاوي او پوسټونه چې دي هغه ته بل کس کوي. نو دغه آی ډي چې دی دا تاسو د بل د موبایل نه چې دی ختمولی شئ. لکه ستاسو د فیسبوک اکاونټ چې په نورو موبایلو کې کولاوي نو تاسو د هغو د موبایل نه خپل اکاونټ چې دی دا ختمولی شئ. دا څنګه ختمېږي دا درته په دې ویډیو کې ښیم خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو زه موبایل سکرین ته او باقي طریقه هلته کې زده کوو چې د فیسبوک اکاونټ په د بل موبایل نه څنګه ختموو. سکرین ته رالو موږ خپل فیسبوک کولاو کړی دغه شانې به خپل فیسبوک په ولاو کوئ. له پاسه د یې ګوټه به ستاسو د پروفایل تصویر او 3 کرښې ښکارېږي. تاسو به دې مخ ته راشئ. څنګه دې مخ ته رالی نو په دې کې به لږ لاندې راشئ. لاندې به تاسو ته ښکارېږي سیټینګ اینډ پرایویسي دا به ځان سره کولاو کوي. دغه شانتې څنګه دا کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې کې به له پاسه تاسو ته ښکارېږي سیټینګ نو تاسو به دا سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه دا سیټینګ کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې چې دی اولنی اپشن به تاسو د ځان سره کولاو کوئ. پرسنل ډیټیل دی چې دی کړی دی دا به ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ. چې څنګه دغه کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. نو په دې مخ کې چې دی لږ لاندې به راشئ. نو لاندې به تاسو ته ښکارېږي دا اکاونټ سیټینګ. په دې کې به تاسو ته 4 نمبر اپشن تاسو ته ښکارېږي یور انفارمیشن اینډ پرمیشن دی لیکلی دی دا به ځان سره کولاو کوي. دغه شانتې چې څنګه دا کولاو کړو نو تاسو به دې مخ ته راشئ. په دې مخ کې چې دی تاسو به اولنی اپشن د ځان سره کولاو کوئ ایکسس یور انفارمیشن دی چې لیکلی دی دا به ځان سره کولاو کوي. د فیسبوک دا نښه ورته هم ده نو دا به ستاسو سره دغه شانتې چې دی کولاو به شي. تاسو چې کوم شیونه سرچ کړي هغه به تاسو ته هم په دې سر باندې ښکارېږي. دغه شانتې به په دې کې تاسو لږ لاندې راشئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي دا اپشن دلته کې دی سیکورټي اینډ لاګین انفارمیشن. لکه موږ په کم ځایونو کې کولاو کړی د هغې هغه معلومات چې دی هغه موږ ته د دې ځای نه معلومیږي. نو دلته کې به تاسو په دې باندې زور وکړئ دا مخ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ. نو دلته کې به تاسو ته 3 اپشنونه چې دي دا به شو کېږي. په کومې کې چې تاسو اوس کولاوي او ستاسو اکاونټ کولاوي هغه به تاسو ته له پاسه شو کېږي. دغه شانې په 2م نمبر کې چې دی تاسو په کم ځایونو کې خپل اکاونټ کولاو کړی هغه ځایونه به درته شو کېږي لکه په کروم کې یا په میسنجر کې دغه شانتې په کمپیوټر کې هغه به تاسو ته په دغه ځای کې شو کېږي. لاندې به تاسو ته هسټري د دې شو کېږي. هسټري دا مطلب دی لکه تاسو څو پیرې د ورځې کولاو کړی دی په کم تاریخ باندې تاسو خپل اکاونټ چې دی دا کولاو کړی دلته کې به تاسو ته ښکارېږي دا موږ په 26 اکتوبر کولاو کړی دی چې په 24 اکتوبر دا موږ به دې تاریخونو باندې چې دی دا خپل اکاونټ چې دی کولاو کړی دی. نو چې څو پیرې موږ کولاو کړی څنګه یې کولاو کړی ټول چې دی دلته کې موږ ته شو کېږي. دغه شانتې اولنی چې دی نو په دې ځای کې به تاسو ته پته لګي چې تاسو په کوم موبایلو کې خپل اکاونټ کولاو کړی یا ستاسو اکاونټ چې دی دا په کوم موبایل کې کولاو دی. نو دا به ځان سره کولاو کوي. نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي چې په کوم موبایلو کې ستاسو اکاونټ کولاوي یا به تاسو ته شو کېږي. نو زموږ سره دغه یو موبایل دی زموږ د موبایل هغه ماډل چې دی هغه موږ ته شو کېږي. تاسو به د خپل موبایل ماډل وګورئ. که ستاسو د موبایل ماډل نه شو کېدو او نه هغه موبایل تاسو استعمال کړی نو تاسو به هغه اکاونټ چې دی د دې نه به ختموئ. موږ به دې کې چې کوم ښکارېږي نو په دې ځایونو کې چې دی دا موږ خپل کولاو کړی دی. په کمپیوټر کې هم کولاو کړی دی. دغه شانتې زموږ سره هواوي سیټ دی په هغې کې هم کولاو کړی دی. نو په دې کې موږ ته ټول زموږ هغه کوم ډیوایس چې دی هغه موږ ته ښولی کېږي. که ستاسو په حق کې ناشنایي او په بل موبایل کې کولاوي نو تاسو ته به دا 3 ټاکې ښکارېږي. دا 3 ټاکې چې دي دا به ځان سره دغه شانتې ووایي چې څنګه دا 3 ټاکې داسې وویل نو تاسو ته به ښکارېږي لګ آوټ. چې دا لګ آوټ وویل نو ستاسو اکاونټ چې دی د هغې موبایل نه به ختم کړي چې کوم موبایل کې ستاسو اکاونټ چې دی کولاو دی. که ستاسو به د خپل موبایل کې کولاوي نو د دې نه هم ختمېږي او د نورو ځایونو چې دی هغه هم ختمېږي. دغه شانتې دا منځنی چې دی دا کولاو کوي نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي چې دا په څومره بروزرو په څومره اپسونو په دې کې کولاو دی. دلته کې تاسو ته هم هغه ټول ښولی کېږي چې په دې تاریخ باندې تاسو په پلانې ځای کې چې دی خپل اکاونټ کولاو کړی دی نو هغه هم دلته کې شو کېږي. لکه څنګه چې زموږ دا په میسنجر کې کولاو دی په کروم کې کولاو دی ټول چې دي دلته ورکړي دي. نو د دې ځای نه تاسو خپل اکاونټ چې دی هغه کتلی شئ چې دا په څومره موبایلو کې کولاو دی په څومره اپسونو کې کولاو دی او څو پیرې موږ کولاو کړی دی.
په دې طریقې سره تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ د نورو موبایل نه ختمولی شئ. بل لا که په دغه ځای کې تاسو ته ناشنا موبایل ښکارېدلو او په هغې کې ستاسو اکاونټ کولاو او هغه موبایل تاسو نه استعمال کړی، نو تاسو به داسې چل وکئ چې د خپل فیسبوک اکاونټ ته چې دی هغې ته به تاسو پاسورډ بدل کړئ. ځکه ځینې به داسې کسان چې هغو ته به ستاسو پاسورډ او ایمیل معلوم وي، نو تاسو ته خپل پاسورډ چې دی دغه بدل کړئ، نو بیا به د هغه د موبایل نه چې دی دغه اکاونټ به هم ختم شي. بل لا که هغې دوباره کولاوئ نو پاسورډ چې دی دا به تاسو چینج کړئ. نو په دې طریقې تاسو د نورو کسانو نه د خپل فیسبوک اکاونټ چې دی دا ختمولی شئ.